طالب العلم به د مطالعه د شوق کوي شوق ښه سخت مینه به علامه ابن القیم بارک راضی وې د خپل خور ته او مور ته ویلو چې ما ته به تر هغه پورې د روټه دعوت نه راکوي چې روټه تیار ده چې اولم ما ته کړی نه یو بیا پکې غرزول نه یو بیا په سر شپږ منټه تیر شوی نه مور وته بچي دی کې سم مقصد دی چې روټه ما ته کې نو نیم ټیم بچو ولي ته بالته روټه جدا کې او بیا به دی کې غرزه او بیا به خوري نو دا نیم ټیم چې د ما ته کړه بچو وې دا 15 منټه انتظار ولې نو چې ما ته نکړو لګره شوریا کې ایثار کړو نو پاستش نو په خله کې په والوم ټیم نه لګي وې دا ولې بیا زماره مطالعه ټیم خرابيږي نو تاسو یقینو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه په 9 جلد کې فتاوی لیکلې دا او بابا جان به په نار اوچت نه کی دومره غټه فتاوی لیکلې دا ځنې ملګرو توامه کدا وایس ټایپینګ زمانہ وا په هغه وخت کې نو ابن تیمیه په دومره کتابونه لیکلو چې د جمعات کې بنر راتلل نار خرب وړي نشو دومره به لیکلو هغه وخت کې د چرګ په بڼه باندې یا په قلم او چخ چې دوره کتابونه لیکلي دي او هغه په جیل کې بادشاہ سره جنگونه مولانو سره جنگونه فتنو والو سره جنگونه پاغه جنگونو کې دومره غټه فتاوا او د دنیا کتابونه لیکلي دي په امت باندې دې سړي ډېر غټه احسان کړی دی دا تقی عثماني دیوبندي مولا دی خو دې وایي زه د شیخ الاسلام ابن تیمیه قبر ته لاړم وایي چې قبر ته مې وکتل نو خوا کې کسانو ته مې وایي چې د دې سړي په دې امت ډېر لوی احسان شته نو دا ګوره دیوبندیان دی والفضل ما شهدت به الاعداء وی مهرباني او کمال هغه چې مخالف دم اومني نو دا ابن تیمیه مخالف هم منلو چې دا د علم یو ستر عالم دی نو عرض مې دا کو چې پرد د بدعاتو کې دی عالمانو کار کړی دی او یاد ساته د الله دین به نافذ کیږي کله مسلمانان به متحد کیږي کله چې دا بدعات ختم شي